که شهاب په سیاست د پوهېدلو قابل جوړ شي نو لالاجي به خپل سیټ پرېږدي. تاسو بس صرف دومره وکړئ. نن به په ډک محفل کې ستا د رور د فرمایش او خبرې داسې جواب ورکومه چې ټول عمر به یې یاد ساتي. ماهرې 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 کار کېږي. تاسو نه چې څومره کېږي د خپلې ښځې خیال وساتئ. کني نو دا ډیپریشن نه صرف ستاسو ښځې دپاره بلکې ستاسو راتلونکي ماشوم دپاره هم خطرناک ثابتېدی شي. ماشوم؟ Yes, she's pregnant. کله پورې چې زه ژوند یم زه به یې سملی ته ځمه. کله چې زه مړ شمه ته پوه شو شهاب پیشه. اوس که مشر سرکار ستا په وینا باندې له دې خواهش اظهار وکړو زه به هغې ته هېڅ نه وایم خو دا به پرې نه دمه. ته د خپلې لور واده کې شا ډوله واچوه. د هر څه سدي شهاب ښکاري داسې چې الله تعالی مالا تا سره ټول عمر ژوند تېرولو سزا راکوي. زما یقین نه راځي. ته دروغ خو نه وې که نه؟ نه مخکې ما ته هم لګېده چې ډاکټران دروغ وایي خو دا رښتیا دي مایرې. ماله زر فون راکا زه به ټولو نه پهله دا خوشخبري امیله ورکومه. That's a good idea. جوړي وده دي. هلو ابو فون اوچت کو زره زره خبرې وکړه. نو وایه ورته زه ستا په شان بې شرمه نه یم ته به ویې ورته. السلام علیکم انکل. وعلیکم سلام صاحبزاده صاحب خیر خدای که نه؟ څنګه یې تاسو؟ زه بالکل ښه یم ستاسو دعاګانې دي. ترور څنګه ده؟ هغه هم ښه ده اوږده ده. د هغوی طبیعت څنګه دی اوس؟ د هغې طبیعت څه وشو د ټول مالت تپوس به کې څه؟ هلو 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 انکل هلو. زمانه دا خبرې نه کېږي مالم شرم راځي مایرې. لرکه دا شرم رنګزي ور سره خبرې وکړه خامخام د خوبه پاسو. هلو خبره وکړه خبره وکړه. زه ورته یم چې ستا لور مور جوړېدو ولا ده. هلو انکل نه زه تا نشم کولی. جسټ کټ اټ. السلام علیکم انکل څنګه یې؟ خاله څنګه ده؟ د هغې طبیعت څنګه دی؟ څه وشو شهاب دومره ولې شرمېږي؟ اوس هغوی فون کوي خبره وکړه. کم آن جی انکل. लाइन ड्राइव شوی و جوړې ما وی پریشان ښکارې. انکل تاسو ته څنګه پته ولګېده چې موږ پریشان یو؟ د شپې دا وخت فون انکل
تاسو ته ډیر ډیر مبارک شي. د څه خبرې؟ انکل تاسو نیکه جوړېدو والای. زما ستانه داسې د کچه ګپ توقع نه وه صاحبزاده صاحب. انکل زه ګپ نه لګوم. زه په هسپتال کې ما ته خپله اوس پته ولګېده. مایرې له فون ورکا. جی انکل. السلام علیکم ابو. تا شاب ته دا پټی وویله شرم وکړه. ولې ځان سره زمم د عزت دشمنه جوړېږي؟ ابو زه رښتیا وایم. بکواس کې ته خبردار کتا د چا په وړاندې دا دروغ بیا ووي. خدای خبر په کم سپیره وخت پیدا شوي دا جینۍ. خپل ځان سره به زما عزت هم د خاورو سره خاورې کړي. اوس څه کوئ چې سحر خوشي؟ چپ غلی کېنه ته. جی انکل. زه معافي غواړم صاحبزاده صاحب، زما आवाज لږ تیز شوی. تاسو د مایرې په خبره یقین مه کوئ. انکل زه د چا په خبرو کې نه راځم. زما یقین وکړئ. تاسو ته گزارش دی چې د خدای دپاره دا ټوکه د پیر صاحب او د مشر سرکار تر غوږونو ونه رسي. دا جینۍ به تام د ځان سره د ښې توښې وباسي. انکل ما ته مایرې هیڅ نه دی ویلي. ما ته ډاکټرانو ویلي دي. اسپتال والا بکواس کوي. د هغې کار هم دا دی د دروغو تسلی ورکول خلکو له. تاسو د چا د خبرې اعتبار هم مه کوئ. دا ناممکنه ده. دا خو داسې ده چې څوک ووایي نور د قبلې نه راختل شروع شو. انکل فی الحال تاسو آرام وکړئ. خدای به خیر کړي. څنګه زه آرام وکړم صاحبزاده صاحب؟ دا خبره که پیر صاحب او مشر سرکار ته ورسېده نو قیامت به راشي. تاسو زما په خبره لږ ځان پوهې کوئ. جی انکل زه تاسو سره وروستو خبرې کوم. د خدای په امان. صحیح وی. هیڅ نه. زه بل جمع کوم نو راځم. ته پلیز لږ آرام وکړه. آرام وکړه. ریلیکس. زما پوخ یقین دی چې تاسو هغه چرته پټ کړی دی. اوس دروغ وایه. چې هغه مې وتښتولو نو ما ته به د څو نفلونو ثواب میلو شي. ښه هغه هنیمون له چا لېږلی و؟ د بدقسمتۍ نه وم ما. نو چې هلته یې لېږلی شي نو بیا یې چرته هم لېږلی شي. تا نه چې پټ شي نو چرته به لاړ شي. اخر به هغه هم دلته راځي. فکر ولې کې چې تاسو یې راوغواړئ نو را به شي که نه؟
زما خو هغه فون هم نه اوچتوي. تاسو ورته لږ فون وکړئ او زما ورسره خبرې وکړئ. په ما د شک کولو په ځای تا دا خبره ما ته مخکې هم کولی شوه. دا خبره که پیر صاحب او مشر سرکار ته ورسېده نو قیامت به راشي. تاسو زما په خبره لږ ځان پوهېږئ. چې ستا فون نو چې نو زما به څنګه اوچتوي. تاسو لالاجي ته څه ووې؟ چې سم نه. ستا ورور سره په داسې معاملو د هغه د ښه خیالاتو او جذباتو نه مې څه زده کول. ستا د ورور ډېر ژور نظر دی عالمي سازشونو باندې. ښه د خپل کور په سازشونو کولو اوس تاسو د دنیا سازشونو ته ورسېدی. ستا کور دی، ته د دې مالک یې. دا حق صرف تا سره دی. زه به څنګه د سازش کولو همت وکړم؟ دوباره فون وکړئ هغه ته. څه چې حکم وي د مشر سرکار. जी बाबा. چرته یې ټول پریشان دي دلته. چرته شهابه؟ هلا هغه ستاسو فون اوچت کو او زما په هغه کې فون کټ کو. د دې څه مطلب وګڼم؟ بیټري به لوی بدګماني ولې کېته؟ بدګماني نه، زما پوخ یقین دی چې هغه تاسو چرته پټ کړی دی. ځکه چې تاسو زما رور ذلیله کې او زما بېزتي وکړئ د هغې په نظرونو کې. ډېره غلطه پوه شوې ته. غلط نه ګڼم زه. کو داسې خبره نه ده نو بیا هغه ستاسو فون ولې اوچت کو؟ زما شهاب پکار دی او تاسو به یې راولئ ماله. پوه شوې تاسو؟ یو نه یو ورځ خو به ورته ویل غواړي. چې کله هغه ورځ راشي نو سوچ به پې وکړو. فلحال به موږ هم دا کوو چې ستا اعصابو اوس نه جواب ورکړو نو مخکې به څه کېږي؟ ته پوهېدو کوشش وکړه ماهرې. نه به ستا مور پلار مني او نه به زما مور پلار یقین کوي. ته دومره کمزوری ولې یې شهاب؟ ته ولې هر 15 منټه پسته ته نورو په وینا خپلې فیصلې بدلې؟ ستا پلار ټیک وایي ماهرې. فلحال د دې خبرې د ښکاره کولو ضرورت نشته. د دې مطلب چې ستا هم یقین نشته؟ زما یقین دی ماهرې، خو د بل چا به یقین نه راځي. رښتیا وایي ستا په مزغو کې څه روان دي؟ هیڅ نه. زه درته ووایم چې زما په مزغو کې څه روان دي؟ همدا چې ته ماته دروغ وې چې ته پهله ځل کمرې ته رالې نو ستا پوره یقین و چې زه مور جوړېدو والی یم. خو تا دا خبره هغه وخت ونه کړه. ولې؟ ماهرې تا په دې وړو وړو خبرو غټه مسله هېره کړې ده. وړه خبره؟ دا تا ته وړه خبره ښکاري؟
چې ستا په خپل زړه او ذهن کې شک دی نو نورو ته به ولې نه وي څنګه خبرې کوې ته ما ته شک نشته یار زه صرف تا ته دا وایم چې موږ ته دا وخت په دې ټولو باندې د بم غورځولو ضرورت نشته موږ ته دا خبره په ټول پکار دي ولې پټکو تر کومه به پټو ما سره بحث مه کوه مایرې ما ته صرف دا ووایه چې دا وخت ته به په دې خبره کې زما مرسته کې او که نه هیڅ چارې نه خام کې چړون ورنسي بیا ورلور کړي په سمندر کې غوپې چې د بلبل وزرې مایرې زما خبره واوره او پرې کوي هسې هم قید دی باغچه کې اسیر زادی پکم جرم کی د چای قیدی اسیر زادی پکم جرم کی د چای قیدی مایرا به زما په خیال زه ګورم ته سم لځې ګورم الله دې وکړي چې ماهرې زه به دا نن داسې پوه کړم چې ټول عمر به یې یاد ساتي بلند بخته کشر پیر صاحب ته आवाज کا منیجرا هغه دلته خو نشته نو چرته دی مونږ څه خبر یو ستاسو د خبرونو داسې معلومیږي چې تاسو ته د هر څه پته ده که مونږ ته پته وه نو مونږ به درته ویلي وو ته چپ که زه خبره کوم که نه هغې دلته نشته نو بیا چرته دی هسپتال کې ستا لور زه چاتم د سترګو لګېدو جوګه پرې نه خورم زما خیال ته چې څه ډېر غټ ګډوډ شو ځکه خو شهاب مایره ځان سره که وتښتېدو اوس موږ دم دلته نو تختو دغه وینا کول غواړي ته او جی ډېر عزت شو زمونږه شهاب به نه راځي هغه راځي که نه راځي موږ به اوس د دې حویلې نه نشو سبا فاطمه د مشر سرکار په سر هغه وخت پورې کښېنوم تر څو چې د هغې نیازبین نی راغلی زه خو وایم هیڅ فایده نشته سکندره خبره اوس د پیادې د نقصان نه ده خبره اوس د ضد ده ستا د ضد د وجې به زموږ لور خامخا د زړه پورې انځخته شي کله پورې به هغه د شهاب په انتظار کې ناست دی تر څو چې ژوندی ده او تر څو چې شهاب ژوندی دی کله پورې به واپس ته راځي یو ورځ به حویلې ته خو راځي که نه تر څو چې هغه نی راغلی زمونږ لور به په دې کور کې ناوې ناسته وي زما ومنې او په تندر ولې هر څه کور ته ځو که نن موږ د دې کور نه لاړو تر څو چې ژوندي یو نشو راتلی راځه دنده دومره ټینشن ماله وړې را به شي چې ته مصروفه شوي زه خو ستاسو په وړاندې ډېره شرمنده شوم لالا جي اله اوس موږ دې ته څه وکړو څه خبره ده لالا جي چې ته څه وکړې
خور چې د ورور نه شرمنده کېږي بیا داسې رشتې فایده څه ده؟ هېڅ ضرورت نشته شرمنده کېدو. فاطمه جی زه خو په ناسته بس ستړې شوي څه سوچ به کوي؟ هېڅ سوچ به هم نه کوي. ما د هغې مور ته ویل چې دننه یې بوځه چې لږ ارام وکړي. ډېرې بې ارامه کو نن دی هلک مونږه دی خو دې نن زما مخې له راولي. را به شي اچھا کوم ستا انکور راغلی ستا کور ته وړې فاطمه به همدلته اوسېږي که ستا زوی راځي او که نه راځي که نکاح وي او که نه. साहबजादा से मेला शो मश्त सरकार چرته دی؟ دا وی ګاډي پسې رستو روانې ما حویلې ته در روان دی. نکاح به عمدن کیږي. باقی نور خبره به وروستو کو اول بستا نکاح کیږي. لالا جی تاسو فاطمه ته ناری کې او د هغې مور هغه راولي. ډېره ښکلې ښکاري ماشاءالله. راشه بچی راځه راشه راځه بچی راځه. د ناراضي ز تاسو سره خبره کوم. چپ چاپ نکاح وکړ نور خبرې به وروستو کو. کینه بچی کینه. Sama pada da pama re sa.
شهاب دا ته څه کې؟ شهاب دا څه بدتمیزي ده؟ زه دا واده نشم کولی. ولی؟ ځکه چې مایره مور جوړېدو واله ده. نو دا سبق په تا لوستی دی. کم سبق؟ ته چپ پوسه چې د چا نه مې تپوس وکړو هماغه به جواب راکوي. وایه جینې. جینا. څه جینا؟ ما د ته هیڅ سبق نه دی ښولی. نو بیا د دې بچي څه ډرامه ده؟ دا ډرامه نه ده، دا رښتیا دی مورې. تاسو چرته د کیکر ونه کې د انګور میوه لیدلې ده؟ نه کنه؟ نو تاسو وګڼل چې په دې دروغو ډرامې کولو باندې به ته د شهاب او د فاطمې واده پاتې کی؟ دې داسې هیڅ سوچ نه دی کړی. چا څه سوچ وکړو دې سره به مونږ رستو ګورو. شهاب زما زانا ته تیار شه، نن ستا واده دی. ما تاسو ته وویل کنه چې زه واده نه کوم. د کوم اولاد د پاره به چې ما دریم واده کول هغه خدای مالا د مایرې په ذریعه راکړو. شهاب تنګو مې ما شاباش تیار شه. دغه ډرامه بازی به بیا چرته په بل ورځ وکړو. دا ډرامه نه ده، دا رښتیا دی. که ستاسو یقین نه راځي که نه نو دا وګورئ، دا وګورئ د ډاکټر ریپورټ. مایره مور جوړېدو والا ده. زه د خیره تیاری شئ ټولې. زه کوم تاسو ته ناګن ډانس. دا څه کې ته؟ زه دننه دا څه الټه سیده حرکتونه کې
زه الټه حرکت نه کوم مایره دننه الټې کوي دا څه بکواس کې ته د مایرا یوې الټې ټوله لوبه الټه کړه مایرا مور جوړو دیواله ده او زه نیا دا څه بکواس کې ته بکواس نه کوم زه نیا جوړو دیواله یم بوزه ده ښه تیاره ده په لاره ورته څوک له ډېر کوچر میلاو شي نیکه یې ورسره وتړه زموږ شهاب اوس واده کولو والا نه دی زه د خیره کیل ختم او پیس اعظم زنیا جوړېدو والم 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 ولې زما د لاسه ذلیله کېږي جوړېدو والم زنیا جوړېدو والم زنیا جوړېدو والم بس که زما د منیکولو ورځې تېرې شوې چې منیکې مې د مایره په خېټه کې زمان وسې منیکه دا څه په ګډوډو سرې بشر سرکار واورېدل ژوندی به دې په ځمکه کې ښخه کړي ته ولې اوس د خوشحالۍ په کور کې ماتم کور غواړې ماتم خو به اوس تاسو کوئ په خپل کور کې چې یقین دې نه راځي ته خپلې خور نه تپوس وکړه زه نیا جوړېدو والا یم زنیا 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 جوړېدو والا یم کړه د نسیمې د کاغذ په دې پرزې په منلو زه د خپل خاندان د صدیانو زوړ کراماتو نه انکار نشم کولی تم دروغجنې او ستا دا ریپورټ هم دروغجن دی سره د دې مرداري په خبرو کې راځي او خپل ایمان خرابې بچې تاسو د پوهېدو کوشش وکئ مورې موږ دروغ نه وایو هیڅ سازش نه کوو دا ریپورټ صحیح دی دا ریپورټ څه آسماني صحیفه نه ده چې زه په بستر کې پټې کړم او ایمان به پرې وړم زه دا نشم منلی او کله هم نشم منلی دا ناممکنه ده څو میاشتو کې به تاسو ومنئ اوس خو صرف یوه میاشت شوې چې د دې ټولې دنیا ساینسدانانو ډاکټران یوځای شي نو بیا هم دا نمور نشي جوړولی ولې نشي جوړولی ځکه چې د ډاکټرانو نه زیات زما په خپل خدای او د خپل خاندان په کراماتو یقین دی ډاکټران بکواس کولی شي د دې خاندان کرامات کلم دروغ نشي ویلې کلم نه ستاسو خاندانی کراماتو د خدای پاک معجزې په مخ کې سا ورکړه مشر سرکار مورې خبردار که یو قدم دې مې واغشتو نو مشر سرکار پرېږدئ ما آخر ما کړي څه دي اوبه لګي درته پته شهاب څوک شته شهاب اوس که د دې کمرې نه ستا لاش راونوته زه به د خپل پلار نه چېرته ډم شاخیل نه پیدا یم زنیا جوړېدو والم 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 خدا بچی چې ته راغلې ګینې دې ښځې خو زموږ دماغ خراب کو پته نشته څه بکواسیات کوي لګیا ده زنیا جوړېدو والم زنیا جوړېدو والم بیبي ټیک وای ډېر ډېر مبارک شه ستاسو خور او مشر سرکار نیا جوړېدو والا ده څه دا څنګه کیدای شي
اوس د الله په کارونو کې څوک ګوتېوالی شي. دې دروغ وای بابا. شهاب زه به تا داسې کولو ته پرېنږدم. زنیا جوړېدو والیم زنیا جوړېدو والیم. لالجی چرته لاړو؟ بل عزت یې بچ کو لاړو وتښتېدو. جوړېدو والیم زنیا 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 جوړېدو والیم. خاموش شئ بس. زه به اوس چپ نه پاتې کېږم. زه رښتیا وایم. سوال نه پیدا کیږي. سوال پیدا کېږي او که نه ستاسو نوڅې پیدا کېدی شي. ناممکنه. ستاسو زوی د ناممکنه نه ممکنه جوړه کړې ده. زه به دې ته پرېنږدم پرې به یې نه ږدم. زه به خپله انګور هغوی سره پرېنږدم ډاکټر بوتلو نه. نه به یې پرېږدم نه به یې پرېږدم مخیره. هغه نیازبینه به زه او تاسو ډاکټر له بوسو. پوه شوې تاسو؟